یو بل واقع هم پیښه وه د مسجد نبوي چې کوم دربانو چې هغه به د مسجد نبوي دروازه بندوله هغه وایي یو ورځ گورنر صاحب غوښتم د مدینې شریفې وایي چې لاړم وایي ما ته وایي چې دروازه څو بجې بندې مې په دې بجې خلک ټولو باسې او ښه د شپې 12 بجې یا 2 بجې یا 1 بجه بس میلمانه راځي او هغې ته به فورا دروازه کولاو کړي او چې وردن نه شي نو دروازه به بنده کړي ښه صاحب ډېره ښه ده د ګورنر صاحب میلمانه وایي د شپې به راځي دې دپاره چې د شپې راشنې او د حضور پاک سلام وکړي چې خلک د جومات نه ووتل ما ټولې دروازې جلنده کړه مرکزي دروازې سره ناست یم چې میلمانه راشي ور وډبېد او چې ورسنګ وډبېد او ما دروازه کولاو کړه نو سړي رادن نه شو او هغوی سره بیلچې چاریانې سسکورې او ګنترې دي اوهو دا څوک شو خدایا ما خو دا به د ګورنر صاحب میلمانه وي او دوی به د حضور پاک سلام کوي د شپې چې څوک نه دا خو زه په غلط نیت راننوتل بس وایي چې دې ننوتل نو ما په سلګو خدای ته چغې کړې چې یا الله زه خو دې وختې څه نشم کولی ور مې بند دې بس څه کوم خدایه هسې نه خدای مکه دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نقصان ونه رسوي وی رالل او دې او راته معلم دمکي راکړه چې دخلته کښېنه چې چغ ونه وي او چې څنګه ریاض الجنه ته را دننه شو را ننوتل یو مضبوط غرض شو زلزله راله او دغه خلک ټول په ځمکه په جومات کې ننوتل او ځمکه پې واپس را جفته شو ټول په ځمکه کې غیب شو په جومات کې الله ته مې شکر ادا کړ شکر دی خدای شکر خدای ته جاړم او شکریا ادا کوم چې خدای تا د خپل مبارک پیغمبر څونه حفاظت کې څونه حفاظت دی ولا چې وخت یې د پېشمني ته وخت نږدې شو دغه دی چې پولیس والا راپسې راغله وی ګورنر صاحب دې غواړي هغوی جومات کې چکر ولګو څوک نو وې سم میلمانه راغلي وو که نو راغلي ما بیا راغلي خو دلته خدای غیب کړل بس په خولې لاس کښېنه ګورنر صاحب له لاړم ګورنر صاحب ما ته وایي میلمانه راغلي وو ما وی صاحب څه ټایم پلان کې څه شو ما ورته قصه وکړه وایي چې په خولې به لاس کړې چاته به نه وایي ما چې صاحب راشه چې هغه ځای راته وښیمه چې کوم ځای ځمکه شلېدلې ده او دوی پکې ننوتې دي د هغې د جامو د پرتوګونو پلیسکي هغه ټوکړې بار پاتې دي ښکاري دا هم د فرانس انګریزانو او د مدینې ګورنر له پیسې ورکړې وې د چا په سر نن سبا خلک پیسې ورکوي خلکو له ملا ملکا او اجرت پیسې ورکوي خان ملکا پیسې ورکوي پلانکیر اله ملکا ماشاءالله او دې سپېره د رسول الله په سر پیسې اخېستې انګریزانو د دواړو جهانو د مبارک سردار په سر پیسې اخلي د هغه د بېعزتۍ په خیال او په دې نیت راغلي چې موږ به حضور پاک د قبر نه وباسو یو بس دا د سکې دیوال ته تو شوی دی او په هغې ښه مضبوط دیوال د سر ته رسېدلی دی او بره پې هغوی بیا ګمبد جوړ کړی دی چې د بره نه څوک راني ونه کړي یو د ګوتې د سوکې د اچۍ ګوتې برابر سورې پکې نشته په دې بعضې پوسټرو کې د حضور پاک د قبر یو تصویر راغلی دی په دې ډېټ باندې هم راځي او په بعضې پوسټرو کې هم راځي یو پرزي تصویر دی غټ اوچت او شین غوندې رومال یې پې پرزي ښودی دی او لاندې ورته لیکلي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر دا هر چا چې دا تصویر ایستلی ډېر ظالم دی دا مه لګوئ دا تصویر بالکل دا د خپل کور نه لرې کړئ که چا کره په کور کې دا که په نېټ کې هم چا سره ډیلیټ یې کړې ختم یې کړې دی د بل چا د قبر تصویر ایستی دی او د پیغمبر نو چې د امتي قبر د بل چا قبر یو ته دا د پیغمبر قبر دی نو بل چا ته پیغمبر ویل څه شی دی کفر دی که نه دی هغې کې خو د ګوتې برابر ستوله نشته خوار چې تا تصویر د کوم ځای نه واخېست د قبرونو په شکلونو کې د مورخینو ډېر لوی اختلاف دی څوک دغه شان وایي چې دا ما درته وایي او څوک بل قسم یاد دی تر ننه پورې دا بادشاهان چې ورشي وردن نه شي نو دا د دې دیوال نه پورې غاړه یو ګلی د په هغه ګلی باندې ورشي او په دې دیوال د پاسه یو غلاف پروت دی تک شین مزېدار غلاف د الله نوم دی او داسې نور څه کلمات لا اله الا الله پې لیکلی دی ما له هم چا د هغې یو ټوکړه مبارکه را کړې ده ما سره پرته ده کوم چې د هغه دیوال د پاسه کوم غلاف د هغې نه ګیر چاپېره یو لاره د ګلی ده نو په دروازه دا بادشاهان ورده